السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پرون په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ یو ډیره غټه جلسه شوې ده او د هغې باره کې دوه ورژن دي. څوک یې حمایت کوي، څوک یې مخالفت کوي. کم ځای کې چې مظلوم دی او د خپل حق دپاره اواز چوتوي نو د هغوی مرسته پکار ده. په قبایلي سیمه کې چې کم دهشتګردي ده، منظور پښتین د خپل علاقه کې امن غواړي، هغوی د میسنګ پرسن د پاره اواز چوتوي، هغوی د چیک پوسټونو خلاف خبره کوي او هغوی وایي چې زموږ په وسایلو دې موږ له اختیار راکړي او دغلته چې کم تباهي شوې ده، د کورونه مات شوي دي، سکولونه شړ شوي دي، دا دې راله آباد کړي. دا د هغوی بنیادي دغه ده مطالبه ده او دې دپاره هغوی ډېر غټه جلسې پروګرام په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته. خو بیا زما یو خبر د نظر نه تیر شو چې دا نوی نگران وزیر داخله بوګټي صاحب چې دی هغه ورسره مذاکرات وکړه د پی ټي ایم د مشرانو سره او بیا د ترنول خواته دوی جلسې ته راضي شو. هر سړي له سیاسي جلسې حق پکار دی په دې ملک کې، هر سړي له د جلوس حق پکار دی، هر سړي له خپل مطالبه عوام ته او حکومت ته کېښوده پکار دی. تاسو ته یاد دي چې کلم دغسې څه موقع شي نو د ټول نه سیوا متاثره د پښتنو علاقې دي، قبایل سیمه په د افغانستان جنگ په وجه ډیره متاثره شوې وه. دلته یو څو خبرې دي او خبرې دا دي چې په پی ډي ایم په حکومت کې د پښتون تحفظ موومنټ ډېر تکړه دوه کسان، یو علي وزیر او یو منظور د محسن داوړ، دا دواړه په پی ډي ایم په حکومت کې شامل او دوی په عدم اعتماد کې دی حکومت لا ووټ ورکړی. دوی له پکارو چې په هغې موقع باندې د دې مطالبو د ووټ سره د مطالبو فهرست پیش کړی وي چې څو پورې زموږ دا مطالبې نه حل کیږي نو موږ به ووټ نه درکو. دا زه ولې ویمه. بله ورځ مې د اختر منګل یو انټرویو کته، هغه وی چې کله د باجوا صاحب د ایکسټینشن مسله راله نو موږ باجوا صاحب ته وی چې په دې شرط به ووټ درکو چې زموږ میسنګ پرسن را پیدا کړي او هغوی 150 میسنګ پرسن خپل کورونو ته لاړه. دغه موقع وه چې کله داسې موقع سیاسي سړی جوړ توړ کوي او خپل مطالبې کوي. درېیمه مسله دا ده چې محسن داوړ او علي وزیر دا 14 میاشتې په حکومت کې منظور پښتین دلی اسلام آباد ته ولې نه راتله چې دا خپل مطالبې حکومت ته ایښودې وي او هغوی پې همدردانه سوچ کړی او د پښتنو مشکلات حل شوي. درېیمه خبره دا ده چې د عام کارکون ته د پاکستان جشن ازادي مناولو اجازت نو، دفعه 144 وه ځای په ځای او منظور پښتین دلی راځي د خیبر پښتونخوا د قبایلي علاقې نه او اسلام آباد ته رارسي او هیڅ روک ټوک پې نشته. د اټک پل دوی مخکې تحریک انصاف ته بند کړی، منظور پښتین ته ولې بند نه کو؟ اسلام آباد به ټول عمر چې کله اعلان وشو د تحریک انصاف د جلسې نو اسلام آباد نه به د کنټینر او قبرستان جوړ کو، غیر چاپیره به کنټینر وي، اوس خو هیڅ نه ولې. دا ولې دي؟ څلورمه خبره دا سوالونه دي د خلکو په ذهن کې. ما وی چې تاسو ته کېدم ایمان مزاري د شیرین مزاري لور ده او هغې چې کوم تقریر پرون کړی ما واورېدو انتهایي خطرناک دی. هغې ډایرکټ په پینډی باندې الزام ولګو چې دا ټول ذمواري دلته ده. نو مخکې چې شیرین مزاري معمولی پریس کانفرنس کړی هغه اغوا وه، هغه په جیل کې وه، به د یو مقدمې نه راوته او بلکې به یې دننه کوله او ایمان مزاري ته څوک څه وایي نه. اوس چې جشن ازادي شوې ده هغې کې چې چا د تحریک انصاف جنډم لهراوله په هغوی باندې دهشتګردۍ اف آی آرې شوي دي. دې خلکو کلیام په اسلام آباد کې هغه للکار کړی دی ادارو ته چې زما خو په خوله نه راځي، دوی بالکل صحیح سلامت واپس لاړل. نو د خلکو په ذهن کې دا سوالونه دي چې کیدی شي دا یو سہولتکاری ده چې په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف
ووټ ماتولو دپاره او زور ماتولو دپاره دوی له دا دومره سهولتونه ورکړي چې دوی ښه ډاډه راله اسلام آباد ته جلسې وکړه، کنځلې وکړې په ادارو پسې، للکارې کړه او ډېرې خرابې نارې پکې وشوې چې زما په خوله هم نه راځي، ځکه چې دا ادارې زمونږ دي، دا ملک زمونږ دی، دا ټول محب وطن دي، ګیلې به د هر چا خو دا سوالونه د خلکو ذهن ته راځي نو چې دوی دومره په اسان اسلام آباد ته څنګه راله. ما وی چې دا سوالونه کیدی شي ستاسو په ذهن کې نو کمنټ پیو کې چې دا سوالونه صحیح دي کو غلط دي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.